محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبا بیگا د الله پاک تسبیح حمد و ثنا الله تعالی ذکر سورل سوا یو 50 نمبر حدیث تے 1451. افضل ترین تسبیح ټولو تسبیحاتو کې د ټولو نه بهترین تسبیح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سيدنا زمون سردار ابو هريره الله پاک دې ته ناراضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. زما او استاو د ټول امت ته طرفه دې الله پاک بهترین بدلی ورکی. خپل نامه عبدالرحمن ده، ابو هريره خپل نوم عبدالرحمن. قال وی ارشاد فرمای قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قال حين يصبح وحين يمسي، وی څوک چې سحر ماښام دا ذکر سلسل کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة سلزلی سبحان الله وبحمده. دا ټول لورز یو ځل اخلاص سره وای سبحان الله وبحمده. سحر سلزل وای تسبو سلدانی نه کنه سلزل سبحان الله سحر وای سلزل ماخام وای. لم یأت احد یوم القیامه، نبرازی هیڅ کس د قیامت پر ورځ به افضل مما جاء به، او بهتر هغه کلمات سره چې کوم د ویلی دي، یعنی د دنه بهتر کلمات والا بهتر ذکر والا ببل څوک نه. څومره آسان عمل دی. سحر سلزل سبحان الله وبحمده، ماخام سلزل سبحان الله وبحمده. ګرانم نه دی، وخت هم پې نه لګي، او تسبیح تاسو ټولو سره سلسل جیب کې هر وخت موجود وي. الا احد سوا دا کس نه قال مثل ما قال چې هغه د په شان دا ذکر کړی، نو دی هغه به بیا برابر کینې د برابرتیا څوک نشي کولی. خو چې چا د په شان ویل نو هغه ور سره پکې سی بیا برابر وي. او زاده یا هغه د نه زیات ویلی دا یا هغه د نه زیات ویلی، هغه به بیا بهتري، هغه به بیا بهتري. یو بل روایت کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تسبیحات او سبحان الله وبحمده دې ذکر ته دې تسبیحات ته د ملائکه تسبیح ویل ده، وې دا د ملائکه تسبیحات دي سبحان الله. یو بل روایت کې فرمایلی دي چې کوم کس سلزل وای دا غټول ګناهونه معاف کیږي، اگر چې ګناهونه دومره ډیری لکه د سمندر د زګ برابر. د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی. او یو روایت کې چې د هغې راوی ابو ذر رضی الله عنه دی فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي زه تاسو ته نه خایم چې د الله تعالی په نسبت د ټولو نه پسندیده کلام او خبره کومه یو ده. وی ما عرض کو چې ضرور راته وخایي. نبی علیہ السلام فرمایل چې هغه سبحان الله وبحمده دی. نورم ګڼ شمېر روایتونو کې متعدد روایاتو کې د دې فضیلت ښودلی شوی دی، بیان شوی دی. سحر ماخام حين يصبح وحين يمسي، سحر او ماخام ذکر کړی دی. علما فرمایي چې سبحان الله وبحمده کې د الله تعالی ټول صفات کمال او داغه د عالی ذات د اثبات او داغه صفات چې د الله شیا نشان ندي داغه نفي ده. دا مختصر غونته جمله ده او ټول سلبي او ایجابي صفات باندې حاوی ده. مطلب یې څه دی؟ دا خو مې د علماو ګرانې خبرې وکړې ستاسو خدمت کې. د الله تعالی څومره د کمال صفتونه دي وی هغه ټول په دې کلمه کې راځي. او چې کوم کارونه د الله تعالی سره نه ښایي هغه نقص دی، عیب دی، د هغې نه پاکي او نفي پکې بیان شوی. بهتره دا ده نور خاطنه مخکې سحر دې ټیم کې سړی ووایي سلزلې، نور خاطو نه مخکې او ماښام نور ډوبېدو نه مخکې، ځکه دا وخت د ذکر د پاره مناسب دی، ډېر مناسب دی. دې دوه وختونو کې ملائکې د اسمان نه راکوزیږي. او قرآن مجید کې راغلي دي په سورۃ طه آیت نمبر 13 کې چې
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. او تسبیح سره د ثنا د خپل رب وایا د نور خاتون وړاندې او د نور ډوبېدو نه وړاندې، نور را خاتون وړاندې او نور ډوبېدو نه وړاندې. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، یا ارحم الراحمین. والجلال والاکرام.